بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد رب جنة. نو مخکې سبق کې مونږه د ایجاز اتناب او مساوات تعریفونه کړو. او بیا مونږ ویل چې را د ایجاز سره یو اخلال دی او د اتناب سره تطویل او حشو ده. او بیا موږ ویلو چې دواعی د ایجاز کم کم ځای کې موږ کلام موجز راوړی شو، کم کم ځای کې کلام موږ متنم راوړی شو. پرون سبق کې موږ د ایجاز قسمونه ویل چې د ایجاز دوه قسمونه، یو ایجاز الحذف او یو ایجاز القصر. او بیا ایجاز الحذف چې دا په درې قسمو چې حذف کله به د کلمې شوی، کله به د جملې شوی، کله به د جملې نوم سیوا شوی. نن سبق کې د اتناب قسمونه وایو. د اتناب لس قسمونه دي او د هغې نه یو چې دا دی چې ذکر الخاص بعد العام، او دویم دا ذکر العام بعد الخاص. ذکر الخاص بعد العام مطلب دا دی چې لاول یو صیغه، یو ټکی، یو لفظ دا په عام کې دغه شي ذکر شي او بیا وروسته خاص بنته ذکر کوي. لکه دې لپاره مثال ذکر کړی دی: اجتهدوا فی دروسکم واللغة العربیه. اجتهدوا فی دروسکم واللغة العربیه چې ته په خپل ټولو سبقونو کې مهنت کوه، خاص کر په عربی لغت کې. نو اوس په دې د لغت العربیه په دې دروس کې داخل وو، لغت العربیه په دې دروسکم کې داخل وو، لیکن د عام نه وروستو د خاص ذکر د دې لپاره وکړو چې د دې هغه شان دا ډېر زیات لوی دی، د دې هغه فایده ډېره زیاته ده. نو گویا کې دا داسې دی لکه چې د مخکې نه جدا دی، د مخکې نه جدا دی. لکه پوه شو په دې باندې چې د دې هغه د عظمت شان د وجې نه، د رفعت شان د وجې نه ګویا کې دا داسې دی چې لکه دا دین علاوه بل یو جنسي. نو دا ذکر الخاص بعد العام، یعنی یو څیز خاص ذکر کول د عام نه وروستو. او دویم دی ذکر العام بعد الخاص، یعنی د خاص نه وروستو عام ذکر کول. اول خاص ذکر کې او بیا عام ذکر کې. لکه دی وایي مثال الله په قرآن کې فرمایلی: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. چې نوح علیه السلام دعا کوله یا الله ما وبخې او د ما مور وبلار وبخې، او څوک چې زما سره داخل شي په دې مؤمنانو نارینه او زنانو نه ټول وبخې. نو اوس دا حضرت نوح علیه السلام په خپله باندې او د دې مور وبلارو او دا په عام مؤمنانو مؤمناتو کې داخل وو، لیکن د دو دا ذکر اول خاص وکړو او بیا وروسته په عام کې شامل کړ د زیات اهتمام شان د وجې نه. لکه خلک په پښتو کې خبره کوي اول ځان د بیا جهان دی. نو اول حضرت نوح علیه السلام د خپل ځان دپاره دعا وکړه، بیا د خپل مور پلار دپاره وکړه، بیا وروسته په مؤمنانو کې دا. نو د خپل ځان دپاره دعا او د خپل مور پلار دپاره دعا چونکې اهم دي، نو دې وجې نه اول دا په عام په خاص کې داخل کړو، بیا وروسته په عام مؤمنانو کې هم داخل کړو. دا یو کتاب کې د مخ سره وایو جوخه د دونه پکې سشته نه. اقسام الاتناب: الاتناب يكون بامور كثيره. اتناب دا په ډیرو کارونو سره وي، د ډیرو سره سره وي. المذکور ها هنا 10 کامله. وای د دینه یو لس سلندر لګي ذکر کیږي، نو ډیر شي اتناب په ډیر قسمونه دي. منها ذکر الخاص بعد العام. یو دا غینه چې نه ذکر کول د خاص او رسول عام نه. اگر اول یو څه عام ذکر شي په عام کې داخل وي او به خاص طور موجودات بیا ذکر کوي. لکه وینا اجتهدوا فی دروسکم واللغة العربیه، چې تاسو په ټولو سبقونو کې مهنت کوئ خاص کر په عربی ژبه کې. نو دا لغت عربیه په دې دروس کې داخلو، لیکن دا لغت عربیه جدا بیا ذکر کړل. او ولې وفائده التنبیه علی فصل الخاص، چې فائدہ لګې دې سره چې په دې خاص باندې په دې خاص جدا ذکر کول په دې کې دغه فضیلت او غروالي باندې تنبیه ورکول دي. کانه لرفعته جنس آخر مغایر لما قبله، گویا کې د رفعت شان د وجنه د اوچت شان د وجنه دا یو بل جنس دی چې د ما قبل نه مغایر دی. هغه پوه شو دې معنی. ومنها دویم دا غینه ذکر العام بعد الخاص، یعنی عام د خاص نو وروسته عام ذکر کول. كقوله تعالى رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اگر الله پاک د نوح علیه السلام خبره بیانوي، نو رب اغفر لي الله ما وبخي ولوالدي زما مور پلار ته مغفرت وکړي، او څوک چې داخل شي زما دې کور ته یعنی به کشته ده
نه مؤمنان اول نه مؤمنان نارینه ما فلمن دخل بیت مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات نو په دې مؤمن کې او په مؤمنین مؤمنات کې د مور پلان شامل دی په کوم شاملو او دا ذکر جدا ځکه وکړو لاول چې لکه دا لاول دی او بخل شي نو بیا لکه خپل ځان ته دعا کول د ډېر زیات اولاد خپل مور پلار ته دعا کول ډېر زیات اولاد بیا په عام مؤمنان او مؤمنات کوم د خپل ځان خپل مور پلار داخل کړي ومنها الايذاء بعد الايهام دریم نمبر دیګه داره چې دا ایهام نو ورستو وضاحت کول یعنی یو څه لاول مبهم ذکر ایهام نه ابهام دی لاول یو څه مبهم ذکر شي او بیا د مبهم نو ورستو ته تفصیل وکي لکه الله پاک فرمای امدکم بما تعملون الله پاک تاسو امداد کړه با څه باندې تاسو به پوهه او بیا الله پاک تفصیل کړه امدکم بنعام او بنین چې هغه سيزونه سری ناغه ساروی دی او زامن دي نو دلته کې لاول امدکم بما تعلمون کې دا الله پاک په تاسو په سبا انعام کړه نو هغه په مبهم ذکر شول چې الله پاک تاسو امداد کړه خو څه دي هغه مبهم دي نو داغي ایزاح چې دا وشوله بانعام او بنین سلام هغه پوښوي ومن الايذاء بعد الابهام او د دین یو داره چې واضح کول دی یو څه ضرورت د مبهم ذکر کول داغینا امدکم بما تعلمون امدکم بما او د دې فائدہ دا ده چې پسله کې لکه دا خبره مضبوطه شي چې الله پاک په تاسو باندې کم انعامات کړی دي نو هغه داري چې شوق ورته پیدا شي شوق ورته پیدا شي هغه امدکم بما تعلمون الله پاک امداد کړ په سمجھ تاسو کوی نو انسان په دې کې دار له جواب صحیح چې الله پاک زموږ امداد کړی نو هغه د او ذکر کوي امدکم بانعام وبنین نو دا ورته په پیری پسله کې رااله یو پیر په ټول انعاماتو کې رااله چې لکه انسان ځین کې دار چې کله ویل شي هغه ته امدکم بما تعلمون چې تاسو الله پاک امداد کړ په سمجھ تاسو کوی نو سي انسان په دې کې مختلف سيزونه راشي ساروی په کوم راشي ځامن په کوم راشي او مال دولت په کوم راشي او هر څه په کې راشي او خدا په کې راشي منصب په کې راشي خدا نو د انعام او بنین ذکر الاول په بما تعلمون کو شو او بیا انعام او بنین دا جدا ځکه ذکر کو چې لکه انسان شوق پیدا شي یا زدا یو غرواله ملو چې په دې باندې چر دا انعامات به نور کې غوړه دي دا انعامات به نور کې اهم دي ځکه الله پاک دا جدا ذکر کړل ومنها التوشيع سلورم نمبر دیګه راغی توشيع ده توشيع څه ته وایي چې د په کلام په اخر کې تسنیه راوړل شي یا جمع راوړل شي 3 راوړل شي 4 راوړل شي او بیا ورسره دغه تفصیل کوي دلته د دوه مثال ذکر کړه خدا په دوه کې منحصر نه ده هغه پوښوي د کلام په اخر کې تسنیه ذکر شي او بیا دغه تسنیه ورسره ذکر وکي خدا کما تاسو چې دا په دریو کې په دوه کې منحصر نه کله کله په دریم ذکر کې خدل کې دوه ذکر کړي لکه دلته کې مثال ذکر کړل او ومنها توشيع او توشيع څه ته وایي هو ايؤتا فی آخر الکلام چې راوړل شي په اخر د کلام کې چې راوړل شي په اخر د کلام کې بمثنن تثنیه مفسر باثنين چې داغي تفسیر مفسر باثنين چې داغي تفسیر کړل شي په دوه سره لکه لږ شعر لیکل امسی و اصبح من تذکارکم وصیبا يرثي لي المشفقان الأهل والولد امسی معنی ما خام کو مزو مسان نه امسا یمسی انسان ما خام کول اوس به اسبا اسباهن ما خام سار کول نه ما خام کو ما سار کوما من تذکارکم استاد تذکرونا استاد تذکرو سره وصیبا او استاد محبت سره يرثي لي المشفقان چې غم کوي په ما باندې وا هغه غم کون کی یریدون کی په ما باندې شفقت کون کی په ما باندې ها چا سوق دي الاهل والولد یو اهل یو ولد یعنی مطلب دا دی چې شعر مطلب دا دی چې دی وی چې د خپل محبوب او معشوقې دا جستا ذکر ز سحر ما خام کوم او دومره استاد محبت او استاد تذکری دون کوم چې زما دوا سيزونه دوا کسان چې په ما باندې هغه خفقيږي په ما باندې هغه غم کوي نو هغه په ما باندې لګا غم کوي رحم را باندې کوي هغه دوا سوق دي نه الاهل والولد پوښوي نو دلته کوم کلام باغره ګوره مشفقان تسنیه ذکر شو چې امسی و اصبح من تذکارکم وصبا يرثي لي المشفقان چې رحم کوي په ما باندې غم کوي رحم کوي په ما باندې مشفقان هغه دوا شفقت کوونکی چې دوا شفقت کوونکی څوک دي
نو هغه تفسیر کړه الاهل والولد او ما تاسو وی چې دا په دوه کې مناسب نه ده هغه په دریو کې دا کې لګا ده ان فی زید ثلاثه خصال په زید کې چې درې خصلتونه دي الکرم والشجاعه والحلم کرم دے شجاعت دے یا هغه حدیث چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې ماته درې سنونه وخت 1 2 3 حضرت ابوبکر وی چې دا پتا ته درې وخت جمعه هم دا درې وخت نو دې څه بس بیا راکړي یې لګه پوښوي نو توشیع څه ته وایي چې دا کلام په اخر کې مصنع راوړل شي او بیا د هغه تفسیر په مصنع سره وکړل شي هغه په سنونه ذکر کړل شي یا دا کلام په اخر کې 3 راوړل شي او بیا ورسره درې سنونه ذکر کړل شي یا دا کلام په اخر کې څلور ذکر کړل شي او بیا ورسره هغه تفسیر ذکر کړل شي ومنها التوشيع یو داغه چې دا توشیع د توشیع څه ته وایي و ان یؤتى فی آخر الكلام چې راوړل شي په اخر د کلام کې بمثنن دا تسنیه مفسر باثنين چې داغه تفسیر کړل شي په دوه سره كقوله لقد شاعر دا قول شو امسي واصبح من تذكاركم وصيبا سار ما خام کوم او سحر کوم ته ساده تذکرو سره استا باغه مینی سره استا او وصيبا استا په محبت کې يرثي لي المشفقان الاهل والولد يرثي چې هغه رحم کوي په ما باندې رحم کوي په ما باندې هغه دوا شفقت کوونکی چا څوک دي الاهل والولد چې هغه یو اهل دی او یو ولد مطلب زما کړه او زما بچي د دومره تذکره ستا کوم او دومره دی ادم سار ما خامو چې زما کړه زما خزه او زما بچي دا پتا باندې لگا د کیږي خفقي لگا پوښوي به معنی په معنی پوښوي ومنها التقرير لغرض او سلورم پنځم نمبر دی ده یو سیز مکرر ذکر کول و چې یو سیز مکرر ذکر کول کیږي نه داغي درې غرضونه دي یا خداله چې طول فصل شي طول فصل مطلب چې لکه یو سیز تا ذکر کړی دی خدای په ذکر کولو کې وخت ډیر شوی دی او ساعت په ډیر شوی دی نو ته دوباره بیا ذکر کې دوباره بیا ذکر کولو مقصد دا دی چې راشد ستاسو نه چتاونه وځي د ځینې چې هر وخت ذکر شوی دی یو ستاره د نبوت له او یادا چې د ترغیب په د زیاده ترغیب د پاره لږ قرآن مجید مثال دی او یا زیات یې رولو د پاره په انذار کې د تاکید د پاره دا درې قسمونه دي ومن ها درینا یعنی درې اتناب درې قسمونه نه التقریر لغرض تکرار کول دي تکرار یو څه دوباره ذکر کول نه اځ په کلام کې خو تکرار کول شنیع دي بد ګڼل لګيږي خو په کوم ځای کې چې په قرآن مجید کې لگا تکرار شوه دی نو دا غي څه غرض به لکه دلته کې کله سوف تعلمون ثم دا راځي نو دا غرض د پاره هغه پوښتنه به معنی غرض سره درې غرضونه راځي درې غرضونه د پاره تکرار کول شي اې کې نمبر 1 قتول الفصل لکه یو څه چې نه پایږي فصل جنن دی پکې وګتر شوی جدائی پکې راغلی جدائی یو څه لاول ته ذکر کې بیا پایږي جدائی راغلی نور څه ته بیا ذکر کې لکه دل کې راشي لیکل لري قتول الفصل لکه دا وګدواله دا فصل دا جداوالی وان امرا دامت مواثيق عهده على مثل هذا انه لكريم وان امرا او بشک یو سړی دامت مواثیق عهده چې دامت معنا چې همیشه وي داغه مضبوطی وعده یعنی هغه همیشه د وعده او د پیمان د عهد او پیمان خیال ساتل لري على مثل هذا بمثل الذي سړي معنی انه لكريم هغه ډیر زیات معزز دی نو ځل لګي د کلام په شروع کې ان راوړل دي و ان امرا دامت مواثيق عهده نو بیا پدی پرې ان پرې مینس کې دا عمران او دامت مواثيق عهده علامه دي دا تیر شوی دي نو پر اخر کې بیا انه چرند راوړل دي دا ان به کې دوباره ذکر کړه دي هغه پاره چې یا وګدا مطابق دي رشید وخت په کې لګ ډیر تیر شو نو کې دې چې د زین دا خبر وته چې دې ته تبل سړی دی هغه به خبره باندې پوښوي ها دې وای مو نه لګي طول فصل دی یعنی بدوانو به مېس کې جدائی چرند لګ ډیر راغلي هواي کې ته دوباره ذکر کړه و ان امرا ان بشکا سړی دامت مواثیق عهده چې هغه مضبوط وي دامت معنا مضبوط وي همیشه وي په خپل عهد او پیمان کې په خپل وعدو کې
نو علی مثل هذا اب مثل دې شریف سړی په شان دی انه لکریم بشکا ډیر زیات معزز دی معزز الګه پوښوي یعنی بشکا هغه سړی چې کوم په خپل عهد او ایمان باندې دغه سي مضبوط وي نو هغه معزز وي وکزیاده ترغیب فی العفو دویم نمبر چې تکرار د سره بارګي د زیاده ترغیب د پاره چې ترغیب ورته زیات ملو شي په عفو کې لکه دلته په معافی کې لکه الله پاک فرمایي ان من ازواجکم واولادکم عدو لكم فاحذروهم چې اے مؤمنانو بشک تاسو بچی تاسو خزي تاسو بچی تاسو د لپاره دشمنان دي د تاسو د دین ځان وساتئ وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور دا آیات نه دا صحابه کرام مبارک نه چې هغه دا خپل خزه بچو د وجه نه چې نه لکه jihad نه پاتې شو یو بل دینی کارو دا نه پاتې شو چې یار خزه را پس خفقېږي بچی را پس خفقېږي جاړه بچي کور مې خوشاله نو الله پاک نازل کړل چې بهشکه تاسو اولاد او تاسو بچی او تاسو خزه دا تاسو د دین لپاره دشمنان دي تاسو داغه نه هوښیار اوسئ ځان ته ساتئ وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا کدر تاسو ته عفو وکي درگذر ورته وکي معافي ورته وکي نو دا الله پاک نو ولته لګي دا عفو صفحه او مغفرت دا درې وانه یو ټکی لري دا لګ لګ فرق پکشته خو بیا هم درې وانه مطلب معافي ده نو د دې لپاره چیرې تاسو دا کار جندا وکي نور عفو په صفحه کې فرق دی چې عفو یو سره ته معاف کې او صف حدیث ویلې کې چې بس ځان پینانګار کې بیا راغو سره د سر ناړو تذکرہ هم نه کې اباس ټیم کو سړی نه غلطي وشي ته معاف کی کو بار بار ورته یادې نه دا عفو خو ویلې کې درگذر ورته نه ویلې کې درگذر هغه معافي ته وشي لګوي معاف هم کې بیا ځان هم نانګار کې هغه پوښتنه به باندې و ان تعفو نو لکه عفو صفا او مغفرت دا درې باندې یو ټکی دي لیکن د زیاده ترغیب د پاره چیرې د کس د ترغیب ورکړل شي وکتاکید الانذار دریم دا دغه چرند داګه کی تکرار دا تاکید انذار لپاره چړډیر زیات یا رول چرندا بغیر شي لکه الله پاک فرمایي کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون نو کلا دا حرف را ده کنه دا کافرانو چې څنګه سوچ کوي د دوی چیرې دوباره پیدایش نن نشته دوباره مړ کېدل چې نه د موږ یو پیر مړ شو نو بیا نشته نو الله پاک الله هرگز دا خبره رسینه نه سوف تعلمون درته تاسو پته ولګي ثم کلا سوف بیا وي چې تاسو بیا پته ولګي دلته دا ډیره په خبره کوي چې تاسو پته ولګي مطلب په دنیا کې برتم پته ولګي او په آخر کې برتم پته ولګي دا تخفیف د پاره الله پاک دا دوباره چې انداز ذکر کړ تکرار کړل دا پوښتنه باندې پوره نه لا زه وړم